بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمندو کتونکو. نن یو وارې بیا په هغه سلسله کې ناست یو. موږ سره دې ټایم سره غازي کاکا ناست دی، شګی سره تعلق ساتي. تېر څلورو میاشتو راسره د بچی روک شوی دی، اسامه نوم یې دی. د ده د خولې اورو چې دا د کله وتی و د کله نه روک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مازدیګر چې دی نو څلور میاشتې وشوي چې روک شوی دی او موږ پسې لکه ځای په ځای وګرځېدو. بله چې دی نو اسامه یې نوم دی، که چا سره بیتی او زما نوم غازي امان دی. تاسو ورپسې ګرځېدلي نه یئ؟ ډېر موږ وګرځېدو، لکه سلام آباد او پنډای مردان او پېښور دا لکه یو ځای موږ پرې نه ښودو. خو څوک مو سره دا رابطه نه کوي چې را دا لږ دې ځای کې دی یا دې ځای کې دی، نه ټولګون سره رابطه کېږي او نشته. لکه څلور میاشتې وشوې. د ده د روکېدو د وجې خو به ستاسو مطلب ژوند دغه شوی، کور کې به مور ته به هم تکلیف وي تا ته هم؟ لکه داسې تکلیف دی که نه چې 24 ګنټې قرآن مجید بیدی شي، لکه ټول هم څنګه ونډه وي هغې بس دغه کې ختمونه کوي. چې چا وایي لکه زیاتې کړي نو دا لکه ښې نه دی کړي. مور خو به هم خفه وي؟ مور خو داسې دی چې جاړي بس جاړي. قدرمندو کتونکو، څلور میاشتې وشي چې غازي کاکا وایي چې د بچی روک دی، اسامه نوم یې دی او څلورو میاشتو نه مسلسل روک دی. دی وایي چې موږ بیا یو ختمونه هم ورپسې کوو، که چا روک کړی نو چې هغوی ته هغه ختمونه ورسي. خو زموږ چې څومره مینوال دې ټایم سره دا پروګرام ګوري، دی غازي کاکا ته وګورئ، غریب سړی دی او انتهایي د ده چې کوم دی دغه منډه تړله ده او یو سکول کې لوکل سکول کې چوکیداري کوي. انکم سورس هم دومره نشته. چې څومره مینوال زموږ دا ویډیو ګوري ته په سکرین به زموږ دا نمبر د غازي کاکا راځي، فوري طور په دې نمبر باندې سره رابطه وکړئ چې ده ته خپل بچی میلاو شي. چونکې که چا لیدلی ومي نو هم دې دی ته ووایي چې په پلانکي ځای کې مونږ لیدلی، یا که چا سره یې چا له مخې له ورغلی، که په هر سورس باندې خو دی ته چې خپل بچی راورسي. چونکې د ده یو غریبي ده او یو دغه شان حالات په دې ژوند کې په انسان ناشي. کور مور هم په تکلیف کې را دی، غریب هم په تکلیف کې دی. نو د الله د رضا لپاره او د ثواب په نیت باندې دا ویډیو مزید مخکې شیر کړئ چې چېرته د نړۍ کوم ګوټ ته رسېدلی چې دی ته خپل بچی میلاو شي. والسلام.